نن سبا ټول خلک وي موږ پریشانه یو. زموږ د مخکې زما یو دوست ډېر نیک سړی دی، زه د ډوډۍ په بهانه بوتلم، ما سره به روټۍ خورې. خیر څه کال نه زیات وشو، بلکې 2 کاله وشو غالبا. نو زه بیا کور ته دننه کړم او دی راغی او کور والی د پردې نه پورې غاړو. ما ته مولانا صاحب ډوډۍ م درته هسې بهانه کړه، خو دې لم راوستی چې زه او دا کور والا ډېر زیات په پریشانۍ کې یو. دام تنخالي زم تنخالم، د کورونو کرایان هم راځي، دلم دیلم راځي، مالم راځي، خو په رزق کې برکت نشته. دې له زه په میاشت کې ځان له مستقل د دې ښځې جامې زما دي زه وله راوړم، د دې لوپټه پیزار زه راوړم، دا چې ځان له کم شاپنګ وکړي او ځان له سوالي د هغې پیسې زه ورکوم، د دې د دارو درملو پیسې په ما دي، د دې ښځې د غم خادې ټوله خرچه په ما ده. دا که موټر کې ځي او تیل واچي ډرایور سره نو زه پیسې ورکوم، د دې خپله خرچه بالکل نشته، اس خرچه نشته. او بیا هم چې زه تنخوا والم یا کرایه والم نو 1,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته. عمرې له هم زه بوځم، حج له هم زه بوځم، خرچې پوټي نشته. دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچه هم زه کوم. 1,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم، په هغې کې هم دا خپئ. کور والی پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجي او بالکل وی دا 1,000 زما کمې دی، هغې وخندل دا پرې راله زیاتې کا. نو مې ته پې څه کې؟ وی جي لګي مې که نه. نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا در کوي، ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم. وی صاحب دا 1,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي امدنه علم، او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه وي، دونه پیسې نه چې ماشومان سکول ته ځي چې هغې له ورکو. ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي، خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي. بچي ټول نافرمانه، لوڼه نافرمانه، زامن نافرمانه، بې ځایه خرچې زامن کوي، لوڼه بې ځایه خرچې کوي. تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي. دا مو وایه چې پیسه دې ډېرې، پیسه ډېره ده. ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی وی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کې پکې د چیلي او د ګډ سرم لګولی و مې دا م راوغورځوه بار هلته مات کا. بله کوټه کې شته، زه د کوټې م چک کوم، بوتان م پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې کا. او د پیغمبر په سنت و عملو کې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو راشي زما په مخ لاړې وتوکړي. په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي، په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي، په کومو پوړو چې ته بره چت ته خېږي ځای په دی په پوړو کې بوتان او تصویرونه ویدان کړي رحمت فرشتې نه راځي، برکت به کم نه راشي. تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلی وی، بچي دې م لګیا دي ام لګیا دي، او چې پیسه 10 راځي نو 100 لګې، برکت به کم دی نه شي. سنتو مطابق زندگی جوړه کړه، دا نري لباس هم ختم کا. ورته مې نصیحت وکړو څه موده پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې ملو شو، مې مزر څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه دې خلاص کړه. مې ولې بس بچي م ځان سره مانځله، په خپله م مانځله، ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسروي، ښځې مې لوپټه نه پسرول اوس برقه پسروي، او پیسې ټولې بچت دي. په ډوډۍ خو دومره نه لګي، د بجلی په بیل خو دومره نه لګي، ټولې بچت. څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده. 3 جوړې شته، 10 نور علم، 10 شته 10 نور علم، ټول خواهشات. سړی د ښځې خواهش پوره کوي، ښځه د سړي خواهش پوره کوي. شریعت رستو دی. په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوې؟ غوسه ورته کوې که نه کوې؟ ډب ورکوې که نه ورکوې؟ او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما له دا شی راوړه او راوړې نه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي؟ لیکن که په دې کور کې د ښځې د سنت خلاف ورزي وکړه نو خاوند ته چېرته خفګان کړی دی؟ نه. او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منزله نه ځې؟ نه. نو د پیغمبر په سنت هم پروا نشته، نو ژوند به کم دی د برکت شي.
نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګوره مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې به منډو تړو په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کوم لباس موږ له په مخ سترګو راځي هغه اچو بچیم ټوله ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو ناډو خبر نیمه چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر او کومه نقشه وه والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خپه دی ښځه خپه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې به ټک اعلان وکړي پلان کې وفات شو پلان کې وخت جنازه ده هر څه دنه لته پاتې شو سنتو تابعداري وکړي د پیغمبر د خولې مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دي ورسره بلا رازونه دي ورسره نو سیبا هلته ته ډوډۍ خوړن وړی دی په ځمکه پرېوته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی چې نوړی ده نه په ځمکه پریوځي نو روچته یې که نو چې کومه ایسه خاورې سره لګېدلې د هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره نو د فورا هغه نوړی روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کومه ایسه خاورې سره جنګېدلې وه هغه یې ته وغورځوله باقي خولې ته واچوله نو ملګرو ورته وی چې دا دې څو کړل په شرمونو دې وشرمولو دلته خو دا رواج دی چې نوړی په ځمکه پرېږدي نو خلک په خپه دیکه ورکړي یا په لاس یې بل طرف ته وغورځوي نو تا نوړی راوچته کړه دومره ارست یې وکړه د ډوډۍ لږه ده ترکاري خو بلا شی ده ډوډۍ خو ډېر شی ده دا خو موږ نه پاتې کېږي نو تا ډوډۍ راوچته کړه نوړی او دونه حرسناک په دې خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې وشرمولو حضرت حذیفه ورته څه وایي وی اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم شل ځله دې ما پسې وخاندي خو چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنتو راشي علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه میلمه شوم مولانا حسین احمد مدنی څوک و د زمانې لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماء د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ و زمونږ استاد و د هغه استاد وی د هغه میلمه شوم او ډېر لوی بزرګ و چې د ولی الله د زمانې و چې د هغه میلمه شوم نو چې د روټۍ وخت راغی نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغېسته او ما ته یې اوبه اچولې اوهو خولې رانه اوبېدې حضرت زه ځان د په خپله لاسونه اینځم وی نه زه به درته اوبه اچوم ته به لاس اینځې ما وی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے زه میلمیم او پدې مال تکلیف ملاویږي چې ته ماته اوبه اچې اراتا سوئی وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما پا میلمسو زه خود پیغمبر پا طریقه عمل کوما او د حضور پاک طریقه دا ده چې د میلمه اکرام بکې عزت بکې بستره به ورته اچې ډوډۍ به ورته ږدې ترکاري به ورته ږدې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت ته چې زه تا ته اوبه واچوم بس دې کې ګټه ده اور الله وی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله چې ته څوک د آخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله
چې دا امید لري چې زما د الله سره ملاقات وشي او زما د اخرت ښه شي، نو حضور پاک د خپله نمونه جوړه کړي. بس